د قرباني په ذریعه باندې ایصال ثواب څرنګه ده؟ آیا که یو سړی نفلي قرباني وکړي د هغې قرباني ثواب مړو ته رسیږي او که نه؟ نو مسله دا ده که یو سړی نفلي قرباني وکړي د ایصال ثواب دپاره قرباني وکړي دا قرباني صحیح ده او داسې په واجبه قرباني کې د نفلي قرباني حصه کېښودل دا هم صحیح ده، دا هم جواز لري او داسې دا نفلي قرباني دغه ثواب یوه کس ته هم رسولی شي او د ډېرو خلکو دپاره هم د دغه ایصال ثواب دا هم کولی شي. که خپل مور دپاره د دغې قرباني ایصال ثواب کوي دا هم صحیح ده، پلار دپاره ایصال ثواب کوي دا هم صحیح ده او داسې که چېرته دغې قرباني ثواب پیغمبرانو ته، صحابه کرامو ته، تابعینو ته، تبع تابعینو ته، فقهای کرامو ته، مجتهدینو ته، ائمه کرامو ته دغو ته د دغه ثواب رسول غواړي نو دا هم صحیح ده. او دا د ایصال ثواب په قرباني کې یوه غلط فهمي ډېره زیاته عام شوې ده. دا ده چې آیا ډېر کسان د یوه کس لپاره ایصال ثواب کولی شي او که نه؟ عموما په معاشره کې داسې دی چې یوه کس زمن وي، 5 زمن وي، 6 زمن وي، 7 زمن وي او دا وایي چې موږ د خپل پلار لپاره ایصال ثواب کوو، د پلار لپاره موږ قرباني کوو. د دې قرباني اصلي صحیح طریقه کومه ده؟ صحیح طریقه دا ده چې 5 ورونه دي یا 6 ورونه دي، یو غټ څاروی دې واخلي په دې کې 6 ورونه دي او اومه حصه چې کومه ده هغه د پلار لپاره متعین ده. بیا د هر یو ورور د خپلې حصې متعلق خپلې پیسې دي د یوه کس ته ورکړي، یو کس ته هغه مالک جوړ کړي. که هغه په ورونو کې یو کس وي هغه د خپلې حصې پیسې ورکړي، بل د پیسې ورکړي هغه ورور د مالک جوړ کړي، بل د پیسې ورکړي هغه ورور د مالک جوړ کړي. بیا هغه کوم کس ته چې ټولو پیسې ورکړي دي د خپل پلار د ایصال ثواب دپاره بیا د هغه کس د خپل پلار دپاره د ایصال ثواب قرباني دي. دا بهترینه طریقه ده. بعضې خلک د دې ډېرې غلط طریقه استعمالوي، قرباني هم وکړي خو بیا هم چاته پته نه وي چې موږ د پلار دپاره قرباني کړې ده که نه، وروسته پته ورته ولګېږي چې موږ خو هغه یو قرباني د پلار دپاره، په دې کې قرباني خرابېږي. نو چې کومه طریقه ما درته وښودله چې هر یو ورور د خپله حصه دا د یو ورور ته ورکړي، هغه ته تملیک ورکړي، هغه د مالک جوړ کړي دا پیسې، بیا د هغه کس د خپل والد صاحب لپاره نفلي قرباني وي. داسې ثواب، داسې ایصال ثواب په ذریعه باندې دغه طریقه دا ډېره بهترینه ده. او داسې نفلي قرباني حصه چې کومه ده هغه د وجوب قرباني چې کومه دي په هغې کې د حصه ایښودل دا هم صحیح ده. او داسې که چېرته یوه حصه نفلي قرباني وي دا صحیح ده، او که چېرته یو کس خپل یو ځان ته څاروی نفلي قرباني کړي دا هم صحیح ده، په دې کې څه مسله نه ده.